پاکستان پیپلز پارټۍ ته یو بله دجکه ولګېده چې په برکلي نګرای کې د تیر شوي کونسلر جوهرعلي خان سره د خپله خاندانه د پاکستان پیپل پارټۍ سره د مودو تعلق ختم کړ او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. په دغه موقع په نګرای کې په مشال پبلک سکول کې یو شمولیتي غونډه وشوله. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د امازو ورکرانو سره د چمډې ورکران په ګڼ شمېر کې راغلل. په دغه موقع باندې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن بیرسټر ګوهر خان ورور رازي ملک خان هم د پی سره خپله درینه رشته ختمه کړه او پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف امازو او پاکستان تحریک انصاف تحسین مندړ تمامو عہدیدارانو ورکرانو او د صوبایي اسمبلی دپاره د پی کې 27 امیدوار کبیر خان غونډې ته ویناګانې وکړې. د پاکستان پیپل پارټۍ نه مستعفي کېدو اعلان کوم او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان کوم. موږ سره په شمولیت کې سپارش خان هغه پوره د خپله خاندانه، زه جوهرعلي سره د خپله خاندانه، تاجبر خان او حبیب الله خان د خپله خاندانه، شمشاد لا سره د ټول خاندانه، علي سید باچا د خپله خاندانه، ابراهیم شاه باچا سره د خپله خاندانه، عمران سید باچا د خپله خاندانه، زیارت رحمان د خپله خاندان سره، امیر سلطان لا، نعمت شاه او دغه د خاندان، قیوم امیر صاحب سره د خپله خاندانه او نصیب حسن د خپله خاندانه او ګوهرعلي سره د خپله خاندانه په تحریک انصاف کې باقاعده د شمولیت اعلان کو. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د پی کې 27 امیدوار کبیر خان، د پاکستان تحریک انصاف تحسین مندړ جنرل سیکرټري فضل اکبر خان او د پاکستان تحریک انصاف امازي رهنما جمشید خان، زرین خان شیرګر، فضل اکبر خان، کوکا لالا، افتاب خان او د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان ورور رازي ملک خان ویناګانې وکړې. یو عمران خان او 40 ستورو مقابله ده خو الحمدلله نن هم ته د عمران خان تله درنه ده. دلته امیدوار درخواست ورکړي او دې ورته هغه پوره نښې 25 نښې بلکې د دې نه هم سیوی وي دې کې ځان نه خوښه کړه نورو پارټیانو دپاره. خو چونکې زه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار وم، د عمران خان امیدوار وم، نو زما د دوو درخواستو نه باوجود چې که بیټ نه نو ما نورې دوه نښې ځان نه غوره کړې وې. دا د قانون او د آیین یو مکمل مذاق دی چې زما په هغه درخواست باندې هېڅ قسمه عمل درآمد ونه شو او الټه د پی ډي ایم هغه مشران چې تاسو ګورئ او زموږ او ستاسو د ووټ په طاقت باندې د 15 کالو نه په دغه اسمبلیانو کې ناست دي، تاسو یې پېژنئ، زه یې نومونه نه لرمه. د هغوی په وینا باندې چې یاره دوی له یو داسې نښه ورکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ووټران ورکران کنفیوز شي، نو موږ له دلته هینډ پمپ راکړو. خو زه د پی ډي ایم هغه مشرانو ته د دې سټیج نه ستاسو په توسط سره ویل غواړم چې دا هینډ پمپ او دا چانک په دوره مشهوروئ چې د دې به انشاءالله د دوی هم ټیکس نه مومو. دې ځل به انشاءالله موږ د خپل تقدیر په خپله په دې 8 فروری باندې کړی موږ د دې قوم فیصله ده چې که تاسو واقعي چې د مظلوم په شکل سره د ظالم خلاف راپاڅېدلي یې نو نن یو فیصله وکړئ چې موږ به په 8 فروری باندې خپل ووټ د شنې پرچۍ چانک له ورکوو او د سپینې پرچۍ ووټ به انشاءالله هینډ پمپ له ورکوو. دا خبره یوازې په تاسو نه ده بلکې ستاسو رشته دار دي، ستاسو اقربه دي او ستاسو دوستان دي. ستاسو به ایمان خطای که تاسو د دې ووټ د غوښتلو لپاره د هر چا درد لاړی. امازي تر حده پورې دا خبره کومه
تاسو هم په کولاو غوږونو واورئ، په دې سټیج چې دا ناست خلک دی دا دې هم په کولاو غوږونو واوري، او زما د اواز چې چاته رسي دا خلک دې هم په کولاو غوږونو واوري چې امازي، چملا، خودخیل دا درې تحصیله دي. امازي د تحصیل درجه لري. د ابل جوهر خان یو خبره کړله چې د غره د لمنې نه کوم تحریک شروع شي هغه انشاءالله تعالی کامیابۍ طرف ته ځي. نو دا تحریک موږ چې دی شروع کړی دی د دې ځای نه په بونیر کې د ټولو نه لومبی آغاز چې کوم دی د الیکشن او د کارنر میټینګ ورله ورکړی، د سختو پابندو سره چې کوم خلک په هغې کې شریک شوي او دې میډیا والا ته ټولو خلکو ته پته ده. نو د هغه ځای نه موږ آغاز کړی او انشاءالله تعالی امازي، پاکستان تحریک انصاف او بیرسټر ګوهر، فخر باچا، ریاض او کبیر خان دا به زمونږ انشاءالله کامیاب امیدواران وي. بقایا کچر الاختیار راوستو نو موږ له به امازي له کم حقوق چې زمونږ د تحصیل دي دا به دې موږ له انشاءالله تعالی راکوي او موږ به ترې دا غواړو. یا کنجرانو یا دوسانو یا رشوت خورو تاسو د ګوهر بریسټر په کور په کومه کاته کې چاپه ووی دی وزیر پاتې شوی دی خلو، دی مشیر پاتې شوی دی خلو، په داسې اف آی آر دی چې ته پسې تللی او د هغه د کور دروازې دې ماتولي. هلته کې زموږ یو درې ماشومان وو، زه هم دوی له شرم پکار دی چې په هغې ماشومانو یې لاس اوچت کړی دی. دوی له شرم پکار دی، دوی په شرم باندې نه پوهېږي د پاکستان دا اسټیبلیشمنټ چې مونږ څونه سپک کار کړی دی. نورونو مونږ چې کم ملګري د پیپلز پارټۍ نه مونږ په پی ټي آی کې اعلان وکړو نو زه ګوره د دې سټیج نه د امازي د خاورې نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د بنیادي رکنیت نه استعفا ورکوم او په پاکستان تحریک انصاف کې زه د امازي په خاوره کې شامل شوم. ورونو کوم احسان چې په مونږ بونیر باندې عمران خان کړی دی، ما د چاویر عظیمل خان ستاسو په دې تیره باندې خو د پی ټي آی جنډه ودرېده نو ما هغې ملګري ته وویې ما چې څوک وګټي نو د هغه جنډه ودرېږي. ما په پیپل کې دا دونه اثر زما په دې پیپل کې سپین شو. زه په پیپل کې ما جواهر خان چې دی په مولا کې نو ما دا د زرداري صاحب زوی ما له چیرمني نه راکوي او مولوي صاحب ته له مشري نه ورکوي. نو عمران خان د خدای پاک په دواړه جانه په عزت ساتي، هغه زمونږ پښتنو له عزت ورکو. زه یقین په خدای وکړم چې د عمران خان د دې جذبې د لاندې د پیپلز پارټۍ نه لاړم چې د هغه د پښتنو خاطر وکړو. نو اوس ټولو پښتنو له پکار دي تاسو چې ګورئ دا دلته کې ناست یې دا موږ له هغه غټ عزت هم راکړی دی، خو د بریسټر پیل کېدو دا ګورئ د ټول کې پي کې شرم دی. دلته کې زما دا سرونه ناست یې که د چا روري که د چا دوست وي که د چا ملګری تاسو به هر ځای ته ځئ هر ورله به ځئ او دا پیغام به د عمران خان رسوئ. دا د بریسټر د عزت دی، دا ټول بونیر عزت دی. د دې عزت په خاطر باندې موږ د پیپلز پارټۍ نه استعفا ورکړه، په پی ټي آی کې شامل شو او موږ به ستاسو سره انشاءالله भरपूर شرکت کوو، پوره قرباني به ورکوو او انشاءالله موږ به ستاسو په معیار باندې پوره کیږو. پیپل بھی دے گا، نیشنل بھی دے گا، ہے حق ہمارا. نواز بھی سن لے، نواز بھی سن لے، شہباز بھی سن لے، مریم بھی سن لے، مریم بھی سن لے، پیپل بھی سن لے، نیشنل بھی سن لے. ہے حق ہمارا، ہم لے کے رہیں گے. پاکستان عمران خان، گوہر خان، کبیر خان، فخر باچا، ریاض خان، پاکستان تحریک انصاف، امازی، والسلام.